أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت موږ خوځخیله کوټنۍ کې موجود یو. تاسو ګورئ چې ریسکیو 11:22 د خوځخیلې سټاف چې دی امبولانس راورسېدو د شهید خان لاش یې پکې راوړو. کتونکو شپږ ورځې مخکې دا د خوځخیلې چې کوم کسان وو هغه په چکر تللي وو. انور خان و د خوځخیلې بختور خان و د چالیار او د سره شهید د کوټنۍ وو. نو کتونکو تاسو ګورئ چې هغه لاش چې دی شپږ ورځې بعد چې دی هغه پیدا شو. کتونکو د خوځخیلې چې څونه کسان دي هلته ته راټول شوي دي تاسو ګورئ. د الله پاک لاک لاک شکر دی او دا د دې خلکو دعاګانې وي چې دا لاش پیدا شو ځکه چې د هغه مور پلار و د هغه ماشومان بچي وو او خپل خپلوان د کلي ټول خلک چې وو په هغه پسې خفه وو. بیا خصوصا د چالیار عوامو چې په هغه پسې کم کوشش کړی وو او هغه یې د هغه د لاش د کتو دپاره ګورئ عوام موجود دي. د کوټنۍ عوام چې دي ټول راوتي دي. لاش یاره تاسو دې ضروري خوښئ یاره زور مه کوئ شاته شئ شاته شئ بس کې راځئ. دې وخت کې د شاهد کوم میت چې و هغه کلي ته راورسېد. صبر کوه ته میت راورسېد ولې په قاعده کې میت راورسېد. لگ سیٹ ٹچ جی بالکل قدرمنو د سوادیس کتونکو تاسو ته موږ نیغ باندې ښایو کم میت چې د شاهد و هغه راورسېدو هغه به تاسو ته موږ ښایو. په 25 ورځ باندې هغه لاش میلاو شو. هغه د سیول ډیفنس کوم کار چې دی هغه سره موجود دي. تاسو ګورئ د علاقې مشران ټول راټول شوي دي. لگ پیش رورا لگ پیش رورا لار ورکه لگ پیش رورا لگ پیش شاوي یو خط پیش شاوي رورا پیش رورا لگ پیش. بالکل تاسو ګورئ سیول ډیفنس داسې کو پولیس داسې د دې علاقې هغه خلک چې کوم کوششونه کړي دي هغه موږ تاسو ته ښایو. و شپږیشتمه ورځ باندې د شاهد کم میت چې و هغه علاقې ته راورسېد. دا سیول ډیفنس تاسو ته موږ ښایو کم چې د دې دپاره کم ټیم تللی و هغه موجود دی. خیر ده سیول ډیفنس والا وړي به باندې پاتې شي. دا د مرونه دي خیر ده د موږ سره ډېره مینه کوي. بالکل کور ته د هغه میت راوړل
شاهد خان کوم چې په شپږیشتمه ورځ باندې په بحرین کې نیول شوی دی. مضبوط کسان ورته ودرېږي چې شیشه ماته نه کړي. کسانو نور مخکې نه رابرېږئ ښه بالکل قربان